عمر رضی الله تعالی عنہ داغه دور خلافت ته 2000 صحابه دا د شام ته ولېږل چې د هغې امیر ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ دای مقرر کو چې ته به د دوی امیر وي او د فوج کمانډر چې دی نو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ دای مقرر کو چې تاسو لاړ شئ په شام باندې حمله وکړئ او شام فتح کړئ. ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ چې په شام باندې حمله وکړه شام یې فتح کړ. هرقل بادشاه دا سره ډیر زیات فکر پیدا شو دا عیسائی وو تیر مسلمانان خو زمونږ ملکونو تم را ورسېدل اوس به زمونږ ملکونه هم فتح کوي نو د غیر چاپیره خبر ولګو بادشاهانو ته چې زه په مسلمانانو باندې حمله کول غواړم زما سره امداد وکړئ. نو هر بادشاه ورله د خپل وس موافق توجه ورکو. نو مسلمانان 2000 وو او هرقل بادشاہ د مسلمانانو خلاف 10 لک فوج تیار کو 10 لک فوج. په دې کې د مسلمانانو نه څه کسان مرتد شو اول مسلمانانو بیا مرتد شو دغه عیسایانو لتلی دا 18000 کسانو. نو دغه 18000 کسان چې کم د مسلمانانو نه مرتد شو دام دغه 10 لک فوج سره مرګري شو. نو د مسلمانانو تعداد 2000 او مقابل کې ورته د کفارو تعداد 10 لک او 18000 10 لک رومیان عیسایانو او د 18000 سره هغه عرب چې مرتد شو هغه ور سره مرګري شو. دی د هرقل بادشاہ د فوج چې کم کمانډر و چیف آرمی چې ورته ویل شي د فوج مشر د هغه نوم دیارجان و. د هرقل بادشاہ ډیر زیات غوسه شو وی 2000 خلک راغله ده او تاسو د هغې مقابله نشئ کولی شام یې درنه واغسته او زموږ ملکونو ته خطره ده تاسو د هغې مقابله نشئ کولی زه به په خپله جنګ ته وځم دا جنګ نور زه په خپله کوم. دی دیارجان ورته وویل د فوج چې کوم مشر و وی ته ماله صرف دا یو ځل موقع راکړه 10 لکه فوج دی را سره ته خو دا 2000 کسان وایي ته خو شام وایي شام خو درلته اغلم خو د مکې او د مدینې فکر دی کوي هغه ته مخلم انت کوم مسلمانان ختموما ته ماله صرف دا یو موقع راکړه. هرقل بادشاہ ورته وی صحیح دا موقع در سره ده دا 10 لک او 18000 فوج واخله او مقابله وکړه. دلته کې مسلمانانو ته خبر راورسېدو ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ ته چې هرقل بادشاہ د دیارجان فوجي په مشرۍ کې 10 لک فوج زمون خلاف تیار کړی دی. اوس موږ څه مونږ خو 2000 کسان هلته کې 10 لک خلک دی اوس څه وکړو. نو ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ مشوره راوغوښته د صحابه کرامو او دا د صحابه کرامو عادت و چې هر کار به په مشوره سره د قرآن حکم دی کنه و امرهم شورا بینهم په خپل منځ کې به څه کوي مشوره کوي. نو ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی د صحابه کرامو مشوره وغوښته ایمانه مشوره راکړئ مونږ یو 2000 کسان هرقل بادشاہ فوج تیار کړی 10 لکه څه وکم مقابله وکم کو څه وکم ماله مشوره راکړئ. په دې کې یو تن فاسدو او هغه او ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ فرمایلو وی زما مشوره خدا ده چې زه د شام نه ځم مدینه منورې ته شام پریدو زه مدینه منورې ته وی ځکه چې ډېر لوی فوج دی شام خو پرېږده واسې نه چې مدینه او مکه رانه قبضه کړي چېرته نو موږ به دلته ناست یو دوی به حمله په مدینه منوره باندې وکړي نو دا شام ورته پرېږدو خو چې هلته مدینې منورې ته لاړ شو هلته مورچې تیارې کړو چې هغه سنبال کړو. دا خبره چې ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ واورېده نو ډېر سخت خفه شو او غوسه وله ډېره زیاته ورغله. وی کینه داسې خبره دې وکړه چې زما د تمامو غازیانو هغه حوصلې دې خرابې کړې ته خبره وکړه شام مونږ په کومو قربانو باندې اغستی دی د ابوبکر رضی الله تعالی په دور خلافت کې د شام دپاره مونږ کومې قربانۍ ورکړي څومره شهیدان ورکړي دي اوس به شام پرېږدو کافرو ته تا څنګه خبره وکړه چې دا ورته پرېږدی او زه یې مدینې منورې ته ډېره کمزورې خبرې دې وکړه کښېنه تو. په دې کې ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ فاسد
د ابو سفیان رضی الله تعالی د معاویه رضی الله تعالی فلار دی او دا د نبی علیہ السلام ډیر سخت دشمن تیر شوی دی په جاهلیت کې او په غزوه احد کې د کفارو هغه مشري د کوله د کفارو د طرف نه مشري د کوله امیر دی وو ورسته بیا ایمان راوړی دی او په ایمان باندې ډیر کلک پاتې شوی دی او په دین اسلام کې بیا ډیر بهادري کړې دي نو ابو سفیان رضی الله تعالی فاسدو وی زما مشوره دا ده کنه چې په دې ځای کې پاتې کیږو په دې ځای کې پاتې کیږو دلته کوم ځای کې چې دلته مورچې جوړې کړي وی ځکه چې دوی مدینه منورې باندې ډایرک حمله نشي کولی دا 10 لکه فوج ډایرک په مدینه منوره باندې نه ورځي دا رومیان اول به دوی مونږ دلته کې ګوري ځکه د دوی سره به دا یری خو مونږ په مدینه باندې حمله وکړو د شا غاړې را باندې دوی راشي نو اول به مونږ ختم یو چې مونږ ختم کړو هغې نه پس به په مدینه باندې ورځي اول به دوی مونږ دلته ګوري نو دلته کې مورچې جوړو دا خبره چې ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی واورېده وی ابو سفیان څه ښکلې مشوره دې راکړه ډېر خوشحاله شو وی دلته کې به پاتې کېږو او دلته جنګ کوو دلته مورچې جوړو خالد ابن ولید رضی الله تعالی چپ ناست دی غلی ناست دی ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی فرمایي وی ای خالده ته خو څه ووایې که نه ته ولې چپې ته خو هم څه مشوره راکړه که نه ستا څه مشوره ده خالد ابن ولید رضی الله تعالی فرمایل وی ابو عبیده زه د مسلمانانو خلاف نشم کولی مسلمانانو چې کومه خبره کړې ده زه په هغې کې ملګری یم اگر چې زما مشوره د دې داسې نه ده بل شان ده زما رای دا نه ده زما رای بل شان ده خو زه د مسلمانانو خلاف نه کوم هغې چې وایي دلته پاتې کېږو بس دلته پاتې کېږو ابو عبیده رضی الله تعالی فرمایل وی ای خالده کله چې تا موږ له مشوره راکړې الله په هغې کې ډېر برکت اچولی دی الله په هغې کې ډېر خیر اچولی دی بیا موږ شکست نه دی خوړلی ما له رای راکړه وی نشم کولی د مسلمانانو خلاف مسلمانان وایي چې دلته پاتې کېږو زه د دوی خلاف څنګه خپله مشوره ورکړم ابو عبیده رضی الله تعالی فرمایل وی خالد ابن ولید چې تر څو پورې تا مشوره نه راکړې زه مخکې څه کوم نه ما به ته مشوره ضرور راکړې ځکه ستا په مشوره کې الله ډېر برکت اچولی دی نو خالد ابن ولید رضی الله تعالی فرمایل وی زما مشوره هم دا ده چې جنګ کوو وی د کوم ځای کې چې ته یې که نه نو که د جنګ خامخا کول غواړې او د جنګ اراده دی نو دا ځای د جنګ نه دی د کوم ځای کې چې ته موجود ای ابو عبیده دا ځای د جنګ نه دی خو خامخا د جنګ اراده دی وی څه وکړو وی تا ته پته ده چې زمونږ د عربیانو اسونه چې دي هغه ډېره تیزه منډه وي د عربو د اسونه یقینا په منډه کې مشهور دي وی زمونږ د عربانو اسونه ډېره تیزه منډه وي نو هغه په دې میدان کې منډې نه شي وهلی دلته خو ګیر چاپېره باغات وی ته څه وایي وی زه وایم چې لږ هغې طرف ته مخامخ د یرموک میدان دی خوش بیابان دی نو هغې میدان ته به لاړ شو باغونه نشته دی خوش بیابان دی نو موږ پکې اسونه چې څنګه زغلو بیا زغلولی شو او خوا کې دریاب هم دی نو اوبه به راته هم نږدې وي نو د اوبو مسله به راته هم نه نو زما رای دا ده چې د یرموک میدان ته لاړ شو ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی فرمایل وی بس زما د خالد ابن ولید په مشوره عمل دی شابه سامان ګول کوئ د دې ځای نه ځئ او د یرموک میدان ته ځان رسوئ شابه د یرموک میدان ته ځئ دې ته غزوه یرموک ویلی شي ځکه دا د یرموک په میدان کې شوی یرموک ته ځان ورسوئ صحابه کرام لاړو یرموک ته ورسېدل چې ورسېدل دلته د هغې طرف نه د کفارو پوجونه راغله 10 لاکه فوج د هرقل بادشاه را ورسېد 10 لاکه فوج په منځ کې 3 میله فاصله وه یو طرف ته 2,000 صحابه کرام دي بل طرف ته 10 لاکه فوج د کفارو دی منځ کې فاصله څومره ده 3 میله ابو عبیده رضی الله تعالی زر خط ولیکو ځکه امیر په دغه وخت کې چې هغه عمر رضی الله تعالی امیر المؤمنین او دغه دور خلافت په مدینه منوره کې هغه ته خط ولیکو بسم الله الرحمن الرحیم اے امیر المؤمنین مونږ تا را لېږلي یو جهاد لا خو هرقل بادشاه زمون خلاف 10 لاکه فوج جمع کړی دی او مونږ 2,000 کسان یو مونږ جنگ کول غواړو خو مونږ ډېر زیات کم یو هسې نه چې سبا ته وایي چې زما صحابه کرام دي ولې بې ځایه ځای شهیدان کړو نو مونږ ته د امداد ضرورت دی خو تا سره د جنگ صحابه کرام موجود دي نو مونږ له نور راولېږه دا خط یې ولیکو او عبدالله رضی الله تعالی عبدالرحمن رضی الله تعالی ته ورکړو عبدالرحمن رضی الله تعالی ته ورکړو وی دا اوس دا خط عمر رضی الله تعالی له ورسوه مدینې منورې ته عبدالرحمن رضی الله تعالی د جمعې ورځ و روان شو او 2 ورځې مزل وکړو او بلې جمعې له مدینې منورې ته راورسېدو
عبدالرحمن رضی الله عنه فرمایي وایي چې مدینه منورې ته ورسېدم د زوال ټیم و د جمعې ورځ وه. عمر رضی الله عنه په مسجد نبوي کې اودس کو د جمعې د مانځه دپاره تیاري کوله، ځان یې تیارو. امیر المؤمنین دی، د جمعې د مانځه دپاره ځان تیاروي، جمعه به پړاوي. چې زه یې ولیدم ما ته وایي چې عبدالرحمنه د کوم خوا نه رالې؟ ما ورته وایي چې د شام نه رالمه حضرت. وایي چې تا خو بیا زما د ملګرو خبر هم ماله راوړی وي، خیر علي په خیر علي. ما وایي چې او جي ستا د ملګرو خبر مې راوړی دی. وی خط مې ورته ورکړ. وایي چې خط عمر رضی الله تعالی ولید که نه؟ وایي دا رنګ بدل شو، رنګ بدل شو چې د مسلمانانو خلاف 10 لاکه فوج د کفارو راغلی دی. وی اودس یې وکړو، ځان یې تیار کو، منبر ته وختو او په جهاد باندې بیان وکړ. د جهاد متعلق بیان وکړ، ډېر جذباتي بیان یې وکړ. او بیا په بیان کې وی ستاسو ملګري ډېر بدګیر شوي دي، 2000 کسان دي او عیسایانو ورله 10 لاکه فوج را لېږلی دی د جنګ دپاره. نو که څوک د هغې امداد کول غواړي ځان تیاروي سار ته چې هغوی پسې ځي جهاد ته. بیان یې وکړو او چې کله د بیان نه فارغ شو که نه، نو علي رضی الله تعالی راغی، عمر رضی الله تعالی له وی عمره عبدالرحمن له خط ولیکه او په خط کې ورته دا ولیکه ابو عبیده رضی الله تعالی ته چې زمونږ د امداد نه تاسو له د الله امداد کافي دی، زمونږ د امداد نه تاسو له د الله امداد کافي دی، د الله نه امداد غواړئ او جنګ شروع کوئ، بس مونږ ته انتظار مه کوئ، د الله نه امداد غواړئ جنګ شروع کوئ. دا ورته ولیکه. عمر رضی الله تعالی ولیکل پکې وی زمونږ د امداد نه تاسو له د الله امداد بهتر دی، د الله نوم اخلئ او جنګ شروع کوئ، زما درته اجازت. دا خط عبدالرحمن رضی الله تعالی له ورکړو. عبدالرحمن رضی الله عنه فرمایي وایي چې دا خط مې واغستو نو په باب حبشه باندې ووتم. څوک عمرې له او حج له تللی نو هلته کې باب حبشه مدینه منوره کې یو دروازه موجود ده، باب جبریل او باب حبشه. په باب حبشه باندې ووتم، په اوښ باندې سور یم. چې روان شوم نو رایاد شو راته، ما وایي چې عبدالرحمن مرګ له رواني، بیا پته نه لګي چې ژوندی راشي. راشه نو لږ خو د نبي علیه السلام د روزي مبارکې دیدار وکړه که نه، راشه د ده دیدار وکړه او بیا ترې نه ځه، ځکه چې بیا هلته شهید کېږي، بیا مدینې ته نه شي راتلی. وی اوښ مې راوګرځو، د نبي علیه السلام روزې ته رالمه. وی چې رالمه، وی علي رضی الله تعالی عنه، عباس رضی الله تعالی عنه، فاطمه رضی الله تعالی او عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وی دا ناستی. او حسنین چې دي که نه، نو یو د علي رضی الله تعالی په غېږ کې پروت دی او بل د عباس رضی الله تعالی په غېږ کې پروت دی. دا 15 واړه کسان دغلته ناست دي. وی زه چې علي رضی الله تعالی ولیدم، وی ما ته چې عبدالرحمن څه ګورې، ته لا تللی نه زر زه دا خط رسوه. ما ورته وی چې ای علي رضی الله تعالی ځم، خو د نبي علیه الصلاة والسلام د روزي دیدار له لږ رالمه. او ما وی چې تاسو به راته لږه دعا وکړئ، دعا به راته وکړئ چې الله راته دا مزل اسان کړي. ما ته وی چې د عمر غونته سړی موجود دی، خو هغه درته دعا وکړه دغه پوره ده که نه؟ ځه د عمر غونته سړي درته دعا وکړه نو دا پوره نه ده. ما چې بالکل عمر رضی الله تعالی راته دعا وکړه، خو تاسو اهل بیت یئ، تاسو د نبی علیه الصلاة والسلام خاندان یئ، خو تاسو راته دعا وکړه، د نبی علیه السلام په روزي په خوا کې خو راته دعا وکړه، زه به ډېر خوشحاله شم. وی عباس رضی الله تعالی لاس پورته کړو او علي رضی الله تعالی لاس پورته کړو. وی عباس رضی الله تعالی دعا شروع کړه. وی د نبی علیه الصلاة والسلام روزي ته داسې لاس ونیو چې الله زه درته دا روزي واله، د دې روزي دا صاحب درته وسیله کومه، ته د په برکت سره دی عبدالرحمن ته دا مزل لږ اسان کا، ته د په وسیلې سره دی عبدالرحمن ته دا مزل لږ اسان کا. وی دعا یې راته وکړله. بیا راته علي رضی الله عنه فرمایل چې عبدالرحمنه اوس خو ځه که نه، اوس خو درته اهل بیتو دعا وکړه، اوس څه مشکل دی، اوس ځه. عبدالرحمن رضی الله عنه فرمایي وایي زه روان شوم، وی د خالد ورځې مزل مې وکړو، د اتوار د ورځې مزل مې وکړو، وایي د څلورمې ورځ چې ما ذکر کېده که نه، وایي زه هلته کې شام ته یرموک مقام ته رسېدلی وم، د صحابه کرامو د اذانونو اواز مې تر غوږو شو. د هغې طرفه یې د 2 ورځو مزل او د دې ورځو د څلورمې ورځ له رسېدلی و. بیا دا ولې دا د اهل بیتو هغه دعا وه، د عباس رضی الله دعا وه چې الله دا سفر ورته لنډ کړه، دا ورته اسان کړه. په د 3 ورځو کې د 2 سفر د دې طرف د 2 ورځو سفر په دې طرف په 3 ورځو کې ما ورسېدم. خط مې ابو عبیده رضی الله تعالی ورکو چې د امیر المؤمنین خط دا دی چې ابو عبیده رضی الله عنه خط وکتو، په هغې کې دا لیکلي چې تاسو د الله نوم اخلئ او جنګ شروع کوئ. سحر شو، چې کله سحر شو
نو ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ صفونه جوړ چې صفونه جوړ کړو نو 3 صفه تیار کړو او د 2,000 صحابه کرام چې دوی جهاد وکړي سره خپل بیبیانین بوستوي جهاد ته نو 3 صفونه جوړ کړو د صحابه کرامو او یو غونډکۍ و داغې نه شاته خپل زنانه کېنولې او په غونډکۍ باندې ورته یو څو صحابه کرام د سکیورټۍ دپاره کېنول چې تاسو به د دې زنانو حفاظت کوئ خالد بن ولید رضی الله عنه چې ووتو یا ابو عبیده دا څه کوي تا خو 3 صفونه تیار کړي او ټول صحابه کرام دې په جنګ کې ودرولي دا څه کوي نو هغې طرف نه 10 لاکه فوج او هغې مقابلې ته صرف 15,000 کسان مخکې رالېږلي ځکه دیارجان چې کم د فوج مشر و که نه هغه خپل فوج راغونډ کو په وسپنه ماتېږي توره په توره باندې ماتېږي عربي په عربي ماتېږي موږ ته چې دا کم 15,000 عربیان راغلي ده چې مرتد شوي د عربو نه تللي د هغې سره ملګري شوي وی دوی عرب دی او دام عرب دی نو لومبې به د عرب د یو بل سره جنګ کوو وی تاسو به ښه په آرام سره ناستې تماشه به کوئ دا 10 لاکه فوج نو دا کم 15,000 عربان چې موږ له راغلي دي دوی به د دوی سره جنګ کوي نو که دا 15,000 یې واړی ووجل نو بیا به دا 10 لاکه فوج جنګ شروع کوي بیا به دوی جنګ شروع کوي نو هغې طرفه 15,000 کسان رالو هغه کسان چې کوم مرتد شوي د مسلمانانو نه او د دې زر طرف نه ورته ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه د خپلو صحابه کرامو صفونه جوړ کړو دا دیارجان د فوج چې کوم د عیسایانو د فوج مشر د خپل مرګره روغختو په دې مسلمانانو ته وایي کنه دا غریبانان دی وګ دي د دې سر ششته دی نه لګ لالچ ولا ورکا او وای ورته چې دومره سيزونه بدر کو زه په خپل مخه باندې جنگ شي لکوي هغه ورته وی ټیک ده دا کسراغه او د چغه والا غالبا د جبیل نوم او داسې عجیب نوم یو د راغه نو د چغه والا نو ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی مطلب دا چې څوک جنگ لراغه ابو عبیده ابن جراح رضی الله است اخته ورغه روایتو کې راځي وي دواړه یو بل ته دومره نږدې شو چې د دواړو اسونو د یو بل د شوندونه بوین کړو دومره نږدې اسونه ودرېدو ابو عبیده ابن جراح نه تور راوسته چې د جنگ لراغله هغه ورته وی جنگ نه کوم گزار مکو روغ لراغله ما کفار ای کافر ته وی وای سوای وی زمونږ مشر وی دیارجان چې د هرقل بادشاہ د طرف نه حکم داده چې د مسلمانان چې څومره مشران دي سلسل دینار به ولا ورکو جوړې جامې به ولا ورکو تخفي ډالۍ به ولا ورکو جنگ مکوئ زه ځاله مدینه منورې ته موږ ته شام پرېږدوئ زه په خپله مخه باندې او دا تخفي ډالۍ والی زه دلته جنګ څه کوئ او که جنګ کوئ نو موږ 10 لاکه کسان یو تاسو 10,000 کسان یې نو هسې مرئ نو جنګ څه له کوئ خو دا تخفي والی او زی ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنه فرمایل موږ ته زموږ پیغمبر 3 خبرې کړې دي څو خبرې کړې دي 3 خبرې موږ ته کړې دي اوله خبره راته دا کړې ده چې دوی ته ووایي چې مسلمانان شي نو که اسلام راوړو جنگ در سره نه کوو وی اسلام راوړی ای کافرو ته اسلام خو نه راوړو دا خو کېدی نه شي وی دویمه خبره موږ ته زموږ پیغمبر دا کړې ده چې جزیه به ورکوئ ټیکس به ورکوئ ښه په ذلت سره به ټیکس ورکوئ نو ټیکس به راکوئ بیا در سره جنګ نه کوو ټیکس ورکوئ نه ټیکس موږ څه شي درکوو زموږ ملک ته موږ تاسو له ټیکس درکوو وی درېیمه خبره زموږ پیغمبر دا کړې موږ ته چې جهاد ورسره کوئ بیا جنګ ته تیار شئ ای کافر ورته زه خو روغې له راغلم خو تاسو خامخا په خپل ځان وجنئ نو بیا مړه ښیئ بیا بیا ته واپس شو دا کافر دې ته وایي غیرتي مسلمان ښه غیرتي مسلمان دې ته واپس شو ابو عبیده ابن جراح رضی الله 3 صفونه تیار کړي دي خالد ابن ولید رضی الله عنه فرمایل وی ابو عبیده دا 3 صفونه د سله تیار کړي دي وی دا مې دې له تیار کړي چې هغه طرف ته 15,000 کسان مونږ 10,000 کسان او قرآن وایي چې یو مسلمان به د 2 کافرو نه تښتي یو مسلمان به د 2 کافرو سره څه کوي جنګ کوي نو هغې 15,000 مخې ته راغلي ما ورته 10,000 مخې ته کړي دي یو په 2 به جنګېږو نو خالد ابن ولید رضی الله عنه فرمایي زما خو دا مشوره نه ده دا تاسو کړي دي وی ستا مشوره څه ده وی زه درته یو خبره کومه مونږ 10,000 کسان یو هغه 15,000 کسان دي نن مونږ جنګ وکړو څه خو وکړو جنګ وکړو او د 10,000 کسانو د 15,000 کسان ووجل مړی کړو ماښام شو دا ټول کافر مونږ ووجل چې دا مونږ ووجل که نه نو سبا خو مونږ ستړي یو جنګ نشو کولی نن ټول ورځ خو به جنګ کړی سبا خو جنګ نشو کولی زمونږ ډېر بهادر یو ډېر نران یو سبا به بیا جنګ کوو هغه به 2 لاکه فوج نور دمرو باسي سبا بیا وجنګېږو د 2 لاکو فوج سره هغه خو ولم مړ کړو
د ماښامه پورې هغه مړ کو کنه. نو په درېیمه ورځ خو بیا جنګ نشو کولی کنه، بیا به ستړي وو. زمونږ ډېر نران یو، په درېیمه ورځ بیا هم جنګ کولی شو. په درېیمه ورځ چې جنګ کوو 2 لکه پوځ هغوی بیا نور راویستو. نو په درېیمه ورځ خو هم چې جنګ وکړو هغه 2 لکه هم مړه کړو. هغوی سره خو نور هم شاته نور پوځ پروت. نو دا خو د جنګ طریقه نه ده. موږ به تر څو پورې دا 10,000 کسان جنګ دو، هغه 10 لکه پوځ د ختمېدو نه دی. نو ابو عبیده رضی الله تعالی ته وفرمایل ستا سره یې د څه وکړو زه، ته څه وایې، ته څه وایې؟ نو خالد ابن ولید رضی الله تعالی فرمایل زه به د 80,000 کسانو مقابله په 10 کسانو کومه. د 80,000 کسانو مقابله په څو تنو کومه؟ په 10 کسانو به کومه. ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ فرمایل دا خو نشي کېدی. دا ته څه کوې؟ تا د عمر رضی الله تعالی عنہ خط نه دی لیدلی چې هغه پکې څه لیکلي دي چې زما صحابه کرام ګوره بې ځایه ځای شهیدان نه کوي؟ تا خو ته د نبي علیه السلام صحابه کرام هسې شهیدان کوي. نو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ فرمایل کو دا 10 کسان زه هلاکوم شهیدان کوم لومبه به زه شهید کېږم. دې 10 کسانو سره به اول زه روان یم. ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ فاسدو وی خالد دا ته څه کوي؟ د 80,000 کسانو مقابله په 10 تنو کوي، دا ته څه کوي؟ خالد رضی الله تعالی عنہ غوسه ورله وی اے ابو سفیان په جاهلیت کې ډېر بهادر وي، دا څه د بوزدلې خبرې دي شروع کړې. جاهلیت کې ډېر بهادر وي، دا څه د بوزدلې خبرې دي شروع کړې. اوس ما ته وایي چې داسې کوي. ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ فرمایي بوزدلي نه کومه، خو چې ته 10 کسان 80,000 کسانو ته مخامخ کوي نو بیا کم از کم 80 کسان ورته مخامخ کا. څو ته مخامخ کا؟ نو یو تن په 2 نه یو تن په 1000 بشي. نو تاسو به 80 تنه یې، هغوی به 80,000 کسان یي، نو یو تن به مقابله د 100 کسانو کوي، د 1000 کسانو کوي. خالد ابن ولید رضی الله عنه فرمایي زما مشوره خو د 10 کسانو خو چې تاسو وایي 80 کسان جزه 80 به ځان سره واخلم. 80 به والم. نور صحابه کرام ته تاسو ټول شاته شئ، ټول شاته شئ. صرف 80 تنه یې راوایستله. او اول आवाज یې وکړو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ وی عبدالرحمن ابن ابي بکر کم ځای دی؟ ابو بکر اوس وی چرته دی؟ پاسته عبدالرحمن رضی الله تعالی عنہ پاسېدو. وی عکرمه ابن ابي جهل کم ځای دی؟ ابو جهل زوی عکرمه رضی الله تعالی عنہ دا مسلمان شوی وګوره ښه ابو جهل زوی دی. او بیا داسې د بهادرۍ جنګونه کړي دي او په دې جنګ یرموک کې بیا شهید شوی دی، په دې غزا کې بیا شهید شوی دی. وی عکرمه کم ځای دی؟ عکرمه پاسه. وی داسې یو نوم یې اخیستو، یو نوم یې اخیستو. دا یې د ځان سره ملګري کړو. صرف 80 صحابه کرام ځان سره ملګري کړو. ورووتو چې ورووتو هغې طرف ته څو کسان دي؟ 80,000 کسان دي. جنگ شروع شو. دې طرفه 80 کسان د مسلمانانو، خالد بن ولید زهم ملګري دي، هغې طرفه 80,000 کسان. جنگ شروع شو. جنگ کېدو صحابه کرامو تماشه کوله، سیټ ته ولاړ دي تماشه کوي. بس دومره پته ولګي چې ډېر ټایم تیر شي که نه نو یو صحابي د دې ګڼې نه راوځي داسې سیټ ته په اس باندې سیټ ته داسې راوځي. نو مسلمانانو ته پته ولګي چې زموږ ملګری پکې شته دی. نور خو 80,000 کسانو کې د 80 تنو پته لګي، خو داسې چېرته یو مسلمان به د سیټ ته په اس باندې ووت نو چې دوی به ملګری ولید هغه زموږ ملګری پکې شته دی. جنګ شروع دی خو چې دا ماښامې غونته ټایم شو که نه نو صحابه کرامو یو ملګری خپل نه لیدو، بیا یو ملګری هم نه لیدو. چې یو یې ونه لید که نه نو مسلمانان ډېر سخت خفه شو. ابو عبیده رضی الله تعالی مسلمانانو ته وویل ای زما هغه 80 صحابه کرام شهیدان شو، زما هغه 80 ملګري شهیدان شو، ځان تیاروه چې اوس پې حمله کوو. نو ابو سفیان ورته خبردار حمله ونه کوئ. تاسو د خالد بن ولید خبره نه اورېدلې چې که موږ مړه شو او که واپس رالو، خو ګورئ موږ پسې به نه راځئ، په موږ پسې به یو تن نه راځئ، که موږ ټول شهیدان شو موږ پسې به نه راځئ. تاسو سره هغه خبره نه ده یاده، مه ځئ پسې. صحابه کرام ډېر سخت خفه دي. په دې دوران کې ګوري چې خالد بن ولید رضی الله عنه ستړی ستومانه په اس سور دی او را روان دی او څه ملګري ورسره هم دي. راورسېدل د مسلمانانو خواله راورسېدل. خالد بن ولید چې خپل ملګري وشمارل صرف 60 کسان دي ورسره. 80 تنو کې ورسره څو کسان دي؟ 60 کسان. چې اس نه راکوز شو کسان یې وشمارل چې 60 کسان دي. اسمان ته یې داسې وکتل او په ژړا شو، سخت یې وژړل. الله زه به تا ته څه جواب در کوم چې تا زما صحابه کرام داسې شهیدان کړو؟ الله زه به عمر له څه جواب ورکوم؟ عمر به و چې زما صحابه کرام دې داسې شهیدان کړو؟ زما نه خو 40 تنه صحابه کرام ورک دي، زه به څه جواب الله له ورکوم؟ عمر له به څه جواب ورکوم؟ په ژړا شو. چې په ژړا شو ابو عبیده رضی الله عنه ته وویلو ما سره 100 کسان قربانۍ والا نور کا،
نور را سره سل کسان مرګري کا زه نه وده کېږم زه تر هغې پورې نه وده کېږم تر څو مې چې د خپلو څلوېښتو صحابه کرامو بدل نه دی اخیستی د ما سره سل کسان قربانۍ والا مرګري کا سل تنه نور پاسېدلو چې کله پاسېدل ګرمي درله کېږي ګرمي در څه وکړم ښه سل تنه ځان سره نور مرګري کړو چې سل تنه نور مرګري کړو ابو عبیده رضی الله تعالی ته فرمایي وی خالده ته ستړی شوی یې خالده ته ستړی زه هم لکم ته مه ځه وی قسم په الله زه به ځم زه خو هر څومره ستړم زه به ځم دا 40 کسان به زه راولم یا به د هغوی لاشونه شهیدانو جوسې به راوړم او یا به یې بدل اخلم 100 کسان ورسره شو دی روان شو چې روان شو چې میدان جنگ ته ورسېده که نه نو 15,000 کافر مردار کړي دي په 80 تنه څو کسان مردار کړي دي دا د الله امداد دی ورنه په 80 تنه سړی 15,000 چرګان هم نشي حلالولی په 80 تنه 15,000 چرګان هم څوک نشي حلالولی 15,000 کفار صرف 80 صحابه کرامو مردار کړي دي 15,000 کفار مردار کړي دي او چې ګیر چاپیره وکتل خپل مرګري پکې لټول نو لس ګولانې پکې د شهیدانو صحابه کرام پیدا کړي لس شهیدان پکې د صحابه کرامو پراته دي دا ګولان پراته دي او هغې روچت کړه دو صحابه کرامو له یې راولېږل د هغې هغه جوسې روچتې کړې هغې راولېږلو خپل ملګرو له اوس 20 دوی وو او 10 نور شو لس نو څو تنه شو 30 تنه بیا څو ورک دي 30 بیا ورک دي وی 30 کسان رانه شهیدان شي بیا په جړا شو وی 30 کسان رانه بندیان کړي دي قیدیان کړي دي صحابه کرامو ته وی رڼاګانې ولګوه شابه چې زو پسې هم دا 30 کسان به راولوتي زه چې زو پسې رڼاګانې ولګولې روان شو چې روان شو په دې کې ناڅاپه د اسونو د خپو आवाज راغی دوی چې ودرېدل وایي کتل نو هغه صحابه کرام را روان دي چې راورسېدل وشمارل 25 کسان وه وی تاسو چېرته تللي وایي اوسه پورې ولې نه وایي چې کافرو شکست وخوړه موږ په هغې پسې روان نو په دې دشتو کې غلول نو په دې دشتو کې خو نور هم ډېر شه مردار کړي دي موږ په هغې پسې تللي وو نو 25 نور رالو نو څو پاتې شو 15 اوس 15 صحابه کرام دا بندیان شوي وو په دوی کې زرار ابن ازر رضی الله تعالی عنه زرار ابن ازر رضی الله تعالی عنه دا زرار ابن ازر رضی الله تعالی عنه ډېر عجیبه صحابي وو زرار ابن ازر دا پهلوان وو په مسلمانانو کې ښه کو د شام د فتح تاریخ وګورئ نو پای کې ډېر زیات کردار د زرار ابن ازر رضی الله تعالی عنه او د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه دی دا داسې صحابي دی پهلوان وو د له مقابلې ته 80 پهلوانان وروتل د کفارو د طرف نه هغه به یو په یو جنګ کېده که نه د هغې طرفه 80 ووته دې طرفه دی یوازې ووتو او چې ده پې شروع کړه چې 18 یې مردار کړو نو هغه نور وتښتېدل دا داسې صحابي زرار ابن ازر رضی الله عنه او دا داسې بهادر صحابي و که نه چې دی به جنګ ته وتو جنګ ته به وتو نو ده به کمیس ویستو زغره به یې نه اچوله نو کمیس به یې ویستو کمیس به یې لرې ورتاو کو نو چا ورته وي ته دا کمیس ولې وباسې دا دې دپاره وباسمه دا کافر به وایي چې ده د کمیس ته لاندې زغره اچولې ده نو دا کمیس ځکه وباسم چې ګورې په بدن مې څه شی شته دی نه نو چې دوی را باندې ښه ډاډه حمله کوي چې دا کافر په ما ښه ډاډه حمله کوي چې راشه په بدن یې څه شی شته دی نه چې ډایرکټ را باندې حمله کوي داسې په الله باندې توکل و وایي زه چې په اوسپنو باندې ځان ساتم نو په الله باندې ولې ځان نه ساتم نو زغره به ده نه اچوله بربن به داسې وتم دومره خو دی بهادر صحابي زرار ابن ازر او د ده خور وه هغه هم په دې غذا کې شامله وه د هغې نوم خوله بنت ازر رضی الله تعالی دا د خور وه او دا هم دومره بهادره ښځه وه چې په دې غذا کې هم دې 10 تنه مردار کړي وو دې زنانه پکې 10 تنه مردار کړي وو خور او ورور داسې بهادر وو